الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نهوی د قومونو تذکری وی اینده هم چې کوم د سو انبیاء واقعات ذکر کیږي دغه معذب قومونه په دې باندې قیامت قائم شي. موږ د قیامت تذکره او فرمایي او ما ينظر هؤلاء انتظار نه کوي د مکه والا الا صيحه واحده مگر صرف یو چغه دا شپېلې وهل د بعث او دا شپېلې چې کوک شنو مالها من فواق نه به پدې کې فرصت نه به پدې کې وقفه دا شپېلې به مسلسل روانه پدې کې به وقفه نه وي. اصل کې فواق دا ویلې شي هغه ټیم ته چې د دوه لوشلو په منځ کې وي. د دوه لوشلو په منځ کې فواق دا وي چې سړی سحر ساروي ولوشي نو بیا وته انتظار کوي غرمه کې بیا ولوشي. یو دا فواق دی. ویم فواق دا دی چې سړی یو ځل د ساروي نه پې راکاږي ساروی بچیو تفریدي چې هغه پې شروع کړي نو بچی ترې نه ونیسي نو بیا چې هغه ترې نه پې ولوشي دا بچیو ته بیا راپرېږدي نو لږ شانتې چې دا بچی دا مور دا پې ولوي چې دا بیا پې راپرېږدي دې وخت کې نه لشي چې هغه پې را شروع کړي نو بیا ترې نه بچی ونیسي. دا هغه فواق دی چې دا لږ شانتې فرصت راغی پکې او فواق دا دی چې کله ساروی لشي یو ځل د هغه دی په لاس کې ونیسي نو دا بره کلک کې او ښکته دې راښکته نو دا شته پې دې ترې راویستل اوس به دا لاس د سوس کې نو دې وخت کې چې سوس شو بیا دا لاس بره وړې دا هغه فواق دی چې په دې کې پې خو نه راوځي نو چې لاس بره کې نو بیا به بره کلک ونیسي نو لاندې به نه بیا را روان شي نو چې بیا دا لاس سوس کې او بره بوځي دا هغه فرصت دی. دونه فرصت به هم دی چې دونه فرصت نه دا به څنګه دا به مسلسل وي مسلسل داسې به شروع شي دا आवाज نه کې د لسپیکر چې کنه کار کې ته پوکیو کې نه داسې مسلسل روان دي. وقالوا وي بل ربنا يا رب زمغا عجل لنا تلوار کرا کنون قتنا زمغا عملنا ما ته قیامت کې به حساب کیږي عمل نامې بدل کولې شي هغه عمل نامې له اوسره کړه عقید ویلې شي وران کا چې دا چا د گرفتاره وران وي کنه تقید وي ته وی چې قیامت کې عمل نامې دی وران دی کنه دا وران له اوسره کړه قبل يوم الحساب مخکې د ورځې د قیامت نه الله فرمایي وتو اسبر صبر کواله ما یقولون چې دی وی واذكر عبدنا صبر کوا زما د بندګان صبر زده صابر بنده دو او یاد کا زمون بنده داود علیه السلام زل ایدی خاوند لاس په ارچي ورته نه قوت په عبادت باندې زل ایدی خاوند طاقت په عبادت کې انه اواب بشک دی رجع رجوع کوونکی او الله تا ان سخرنا الجبال بشک مطابق غرنا معه د سرا سبحنا تسبیح بالعشي والاشراق بیگا او صبا والطير مطابق دا سره مارغان مشهوره چې دا به مجموع او راجم بشو د ذکر کو مارغان به غونډه جمع شو هغه به سره هم ذکر شروع كل له او عبد الله د پر رجوع کوونکو وشددنا ملکه مکه مضبوط کړو دا حکومت واتیناه الحکمه ورکړو هغه حکمت وفصل الخطاب او کټول د جګړو په صریحه کټولې وهل اتاك تترغلتا تنبؤ الخصم واقع د جګړمارو استصور المحراب کله چې راو قتل په عبادت خاني اچانک په دیوال د اوخه تل داغه مخه ترال اس دخلوا کله چې داخل شول علی داوود په داوود علیہ السلام ففزع منهم بيتنا غبرا او شوتي نو یریدو ویره د پدې معنا باندې چې بهر څوکیداران ولاړ دي گیټ بند دي او د په دیوال باندې راخي چې دا تاسو په کم ځای راځي تصور راو قتل باغ عبادت خانی اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا دي ولا تخف غيرك خصماني من دو جګړمار یو بغا بعدنا زیته کړه بازي زمون علا بات په بازي نور باندې فحكم ته فیصله وک بیننا زمون په منځ کې بالحق په حق سره ولا تشتت زیته مکه وحدنا متوخه الى سواء الصراط لا برابر دی غلا را توخه دې کې جی درې چې کوم دې طریقو باندې وضاحت راغلی یو طریقه دا چې کوم د حاکم روایت نه معلومیږي عبد الله ابن عباس ابن نقل او د مسند احمد نه معلومیږي
داود علیه السلام داسې وکړو چې خپل اوقات یې تقسیم کړل. په دې 24 ګنټې په طور مثال چې زما په کور کې به د ذکر نه خالي ټیم نه وي، نو بس کسان به ناستو، هغې به عبادت کوو. چې هغې به ټیم پوره شو نو بل به کېناستو، دی به راپاڅېد. بیا چې به د هغه ټیم پوره شو نو بل به کېناستو، دی به راپاڅېد. 24 ګنټې به دغه څې په کور کې ذکر او عبادت شروع. نو ویې الله پاکه څنګه تقسیم یې وکړه. نو بعضې فرمایي چې دې ذات ته نسبت وکړه چې څنګه تقسیم یې وکړو. د الله دا وخت نه شو. داسې ولې وي؟ تا به داسې ویلو چې الله ښه توفیق دې راکړه چې ما تقسیم وکړو، ځان ته دې ولې نسبت کوو؟ او بعضې وایي چې ښه تقسیم نه وکړو انشاءالله دې نه هېرو. په بهر کې به الله وی دا تقسیم به دورانو. یو موقع باندې دی عبادت ذکر کې مشغول دی، الله دوه فرشتې راولېږلې، په دیوال دا واښوتلې، دی چې کوم دی مرعوب هم شو. حیران دی چې دومره څوکیدارانو کې دی څنګه راشي، دا خو بادشاه دی. او بیا دی کېناسته، فرضي قصې ورته شروع کړه، یاره چې زموږ منځ کې فیصله وکړه، زما یو کم ګډې دي 100 او د ده سره یوه ګډه ده، او زه ورته وایم چې د یوه ګډه زما له راکړه چې ما 100 پوره شي، دی نه راکړي. دی د هغې سره په خبرو باندې شو. وروسته ورته پته ولګېده فرشتې روانې شولې. تا ویل څنګه تقسیم مې کړه؟ الله ته وایي چې وراره مې ورانې کړه که ورانې نه کړه. دا وخت بغیر د ذکر نه تېر شو که تېر نه شو. بیا د خپل ځای تحقیقات پکې نور هم دي، خو وخت د هغې ګنجایش نه کوي چې دا کومه فیصله کوله، دا فیصله چې کوم دا خو هم عبادت دی. کوم ځای کې دا بې عبادته تېر شوی دی؟ د هغې نه جواب دا دی، یو هغه ذکر اذکار دی، هغه خالص تعلق د الله سره دی. یو د بندګانو منځ کې فیصله ده، دا عبادت دی، خو دا داسې عبادت دی چې دا مخلوط بالعباد دی. بندگانو فیصله کول دي، نو بنده سره ته لګې اگر چې ثواب ملاویږي. یو هغه عبادت دی چې هغه خالص د الله سره براه راست په ذکر عبادت کې مشغول، هغه ته چرته رسي؟ نو ځکه هغه تقسیم یې ګډوډ شو. دا یو چې کوم د ترجمه ده، او دا عمده ده، او عمده د زید تفسیر دی. دویم تفسیر داسې عمر راغلی دی، دا مرجوح دی، یعنی دا مرجوح دی چې کوم دی صحیح نه دی، کمزور تفسیر. دغه دا چې داود علیه السلام پیغمبر دی، لوی بادشاه دی. یو ځل چې کوم دی خپله بنګله کې ګرځي، نو په یو زنانه باندې نظر پرېوته. هغه زنانه ته الله ډېر ښایسته حسن ورکړی و، او ډېر چې کوم دی ګڼ ویښتې وله ورکړي وو. نو د ده خوښه شوله. چې خوښه شوه نو بړه کېده چې هم زما په بیبیانو کې وې، نه یې خوښه شوله. او دی چې کوم د زما بیبیانو کې وې، نو دا څیز څه ګناه نه ده. یو انسان په چا نظر پرېوځي او هغې خوښ شي، دا د طبیعت خبرې وي، د انسانیت خبرې وي، انبیا انسانان. او دا خوښوالی غیر اختیاري ده، څه ګناه نه ده. الله پاک په دې ملامته کړو، تا داسې ولې کول؟ دغه یوه ښځه د یو سړي وه، او تا له خو ما یو کم 100 ښځې درکړي دي، نو تا دا یو په هغه باندې نه پېرزو کي؟ نو ملامتیا په دې وه. نو دا هم یو تفسیر شوی دی، خو کمزوری دی، ځکه چې نظر پرې وتل یو قسم غیر اختیاري، بیا خواهش او محبت دا هم غیر اختیاري. نو په دې انسان ملامته نه وي، ته به خپل ځان خو کنټرولوي، خو دا غیر اختیاري وي. نبي کریم علیه السلام یو ځل همدغه شانتې بهر په زنانه نظر پرېوتو، سیده کور ته لاړ. کور کې چې کوم د خپلې بیبي ته اواز وکړو، خبرې ته راوپوښتله، خپلې بیبي سره میلو شو، بیا یې چې کوم دی ولمبل ځان یې صفا کړو، بیا صحابه او ملګرو خواته ووتل، او ورته یې وویل همداسې کوئ، همداسې کوئ. څه معنا؟ دا انسان دی که بالفرض چېرته نظر پرېوځي او ستا خواهشات بړکو شول، نو کور ته لاړ شه. کوم ځای کې مثال چې کومه زنانه د هغې سره څه وو، هغه ستا کور والا سره هم شتې. دا دویم تفسیر دی مرجوح. دریم پکې د دې نه اخوا باطلې خبرې هم راغلي، فاسدې خبرې هم راغلي، اسرائیلي اقوال هم راغلي دي چې هغه د ویلو هم دی. داسې خبرې راغلي. د دې وجې نه نن اساتذه او حضرات چې بیا زه فارغ شوم نو د سورت اسراء چې کوم دی نو بیا پسې ما ښه سم ټیټ وکتل ورته تفسیرونه چې دوی څه ویلي دي. نو که قرطبي دی که مظهري دی، داسې نور حضرات،
نو حقیقت دی چې دوی داسې بکواسونه کړي دي چې هغه د ویلو دي خط دې پسې وروسته دې سورت اسراء کې د انبیاء واقعات مشکل خبرې دي ادا فاسدې خبرې دي د انبیاء د شان خلاف خبرې دي. اذ دخلوا على داوود ان هذا بشك فيها ما كفيل کده دی وی غړي دا مالره کې سل قریش وعزني ذا غالب ده فما باندې فل خطاب په خبر وکي قال داوود علیہ السلام اواز دا فرمای چې سړی بزان فیصله وکړه تا خو ما به ذکر کوم غا ذکر خو بل په خبرو باندې واړه دا خو په خپل ځای خبر او ځین دا فرمای چې دا خطاواله دو چې یو کس خبره وکړه د دې بل خبره نه ده اورېدلې او ډایرکټ فیصله وکړه قانون دی چې ته یو خبره ووري نو بیا د بل هم ووره یو کس په خبره فیصله مکوه او د صرف یو کس خبره وکړه چې زما د دې ملګری یو کم سلګړي دي زما یو د زمانه یو غواړي نو ته دې بل ته تاسو کاله کوي دی غواړي داغه ته تاسو نه کړی شو چې ونه کړی شو دا هغه کمزورتیا نو دا ډایرکټ وی چې بعضی شریکان دا ځای کوي دا مسلې ده چې کله دوه کسان درې کسان په کاروبار کې شریک وي نو ډېر لږ وي چې هغه وفا باندې کار کوي نو ټول خیانتونه کوي وفا باندې کار کوي نو حدیث کې راغلي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دوه کسان شریکان وي الله وی عزت سره درې دی او چې تاسو درې شریکان یې زبر سره څلورم چې تاسو په صداقت باندې یو بل سره کار کوي غداري او خیانتونه نه او چې کله یو شریک هغه نیت وران شي یو شریک خیانت او غداري وکړي الله وی به تنزو ته مستاس کوئی شغاله کار کوي به د غدارانو سره الله ملګرتیا نه کوي او په خپل قران وی چې دا شریکان دا زیات چې کوم دغه دوکباز یو بل د دوکي وای په دې وخت کې بس څنګه صداقت ملګری او ستا پیسې او ستا کاروبار وسیله نه وچه بیا هم ان الذين امنوا کوم چې حقیقت ایماندار دي هغه بچي نو وعملوا الصالحات وقليل ما هم الله ودا ډېر لګ دي الله ودا ډېر لګ خلک دي چې په صداقت باندې کاروبار کوي انو ذکر مرګره هم چې خپل مرګ لازمي خبرې چې دا ژوند دې ځان ته کاروبار نه کله کوم چې د چا سره ما د شراکت کاروبار او ملګرتیا کړې ده نو ما پکې نه وفادار نه پیدا کړې ما پکې وفادار نه پیدا کړې که امیان دي که تبلیغیان دي که قاریان دي که مولیان دې غونډو سره د کاروبار کړې ده ما پکې وفادار نه پیدا کړې نو اس کې شي بازي نه پکې وقلیل الله اذا لګ دا الله په ایمان پیدا کړو دا کې خپل فیصله چې ځان کاروبار کې ځان نه کوه بس ځان خپل کول کاروبار کوه ځان نه کوه په ملګری اعتماد نه کوه ډېر لږ خلک دي ته به دا غلط چا ته ګوري نو بس یو کس داسې چې مې شاګرد وو هغه سره یو ځای کاروبار کوو نو هغه بکې دې شي خبرې چې اختیارات زما سره وکړ اختیارات زما سره چې کوم کنو کې دې بس چې کله کاروبار به شي خپل پیسې دا یو زما ده او چې کله ما د بل سره کاروبار کړو بل لمې پیسې ورکړې دي نو مال به بیا وفادار نه دی پیدا کړی امیانو سره په خپل ځای باندې تبلیغیانو سره په خپل ځای باندې لکه دا خلک دي کنه قاریانو سره د مولیانو سره او ما ته یو وفادار نه کړی نو الله ځکه فرمایي قلیل ما هم وزن داود او ګمانو ک داود علیہ السلام انما فتنه بشک ما په امتحان کې واجو فاستغفر ربه بخنه مختلف خپل رب نو خر راکع پری وترکو کون کې ول انا برجو کون کې د پری وته الله ته چې کنه په سجدي باندې روجه وکړه فغفرنا له متبخنه وکړه ذلك ذا وان له بشک در پر عندنا زما پنځ باندې الزلفا مرتبه وحسن مآب او خزيه رجوع یا داود اے داود علیہ السلام ان جعلناک بشک متکرزول خلیفۃ فی الارض خلیفہ پزمک کی فحکم بین الناس فیصله کو فما بین خلقو کی بالحق فحق سر ولا تتبع تابعدار مکه ود خویشات ويضلك تاب گمراهی عن سبیل الله دلال الله ان الذين بشكر كسان يضلون چه گمراهی عن سبیل الله دلال الله لهم عذاب شدید دوی د پر عذاب د سخت بیمانه سو یوم الحساب سبب دا چې د ير کړي د ورځ د حساب وما خلقنا السماء ما نه پیدا کړي اسمان او زمکه او ما بینهما چې دی پمنس کې دی باطل ذالک دا ظن الذين غمان ده کسانو دې کفرو چې کافران دي چې ګری دا باطل پیدا دي فویل للذین هلاکت هغه کسان لپاره چې کافران دي من النار د اورنا ام نجعل الذين امنوا ایا من درزو هغه کسان چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي کل مفسدین پشان د فساد کوونکو فی الارض فزمکه کې ام نجعل المتقین یا کې من درزو متقیان کل فجار پشان د فاجرانو
کتاب انزلناه دا عظیم الشان کتاب بیا موږ نازل کړی دی. ابتدا کې مو خبره کړې وه چې د قرآن تعریف دا چې کوم دی د اساتذو په خیر وي دا د قرآن تعریف دی. کتاب عظیم الشان کتاب دی انزلناه موږ نازل کړی الیک تا ته مبارک د برکت والا دی. مبارک دی د دې عالم قاری حافظ نو مبارک کل من يتعلق چې د چا سره تعلق وي هغه برکتي وي. لیدبروا آیاته چې دې سوچ وکړي په آیاتونو د دې کې وليتذکر او نصیحت قبول کړي اولو الالباب خاوندان د عقل. ووهبنا لداود وبخ داود علیہ السلام د سليمان علیہ السلام نعم العبد ډېر ښه بنده و انه اواب بېشکه دی رجوع کوونکی او الله ته. اذ عرض علیه کله چې پیش ول په دې باندې بالعشي بېګا وخت الصافنات الجیاد الصافنات د صافنة الجبل ویلې شي چې کوم دی استا الجیاد ویلې شي کرته هغه اس چې په دریخ په ولاړې او څلوره مخ به نک سر لګولې منډې ته بالکل تیار وي داسې اسونه. دلته هم دو مطلب ویلې شي. یو مطلب دا دی چې د اسونه ساتلی وو نو موقع شوله د غذا د دې راووته خادمانو ته وایي تاسو د اسونه راولئ چې زه تماشا وکړم سبا چې کوم دی پکار دي بله ورځ چې تاسو له څنګه خصمانه کړې ده. نو بادشاه او صدر صاحب په تخت کېناسته او دا اسونه د اخوا نه را روان دي داسې نو مخامخ د هغې مخه تماشه کې راځي او تېرېږي دا مخ یې وله وکتل. بیا چې کوم دی ورته وفرمیل چې اوس تاسو راځئ چې زه د وروسته نه وګورم دې خوا چې ورته ګورې خو مخ بیا ښکاري. بیا یې راتاو کړل نو چې بیا روان دي دې خوا نه اوس یې د کوناټو ته وله ګوري لکه داسې یو خو نه دی خو ډېر ښه اسونه دي. نو مخې طرف او وروستو طرف د هغې څارنه وکړه چې واقعا د څاروو ښه چې کوم دی حسبانه شوې ده. بیا راکوش و شفقتن یې په هغې باندې لاس هم راښکدل. استاد اسونو سره څه کار دی وایي اسونه مې په دې خوښ دي په دې غذا کوم ځکه مې خوښ دي. دا صحیح ترجمه ده بې غباره. نو بیا مطلب دا شو ترجمې ته ورکېده. فقال دوی انی احببت بشک زما خوښ دی حب الخیر محبت د اسونو. خیر نه مراد خیر دی اسونه مې خوښ دي. عن ذکر ربی عن په معنا د لام څه دی ذکر ربی د پاره د ذکر د خپل رب د اعلی کلمت الله د پاره په دې بس جهاد کوم. نو خوښ مې دي اسونه د پاره د جهاد د دې روانو حتی تر دې توارت چې پټ شول د اسونه بالحجاب په پردې د دوړې کې دوی داسې په منډه روانو چې په دې دوړو کې پټ شول. بیا یې وفرمیل ردوها واپس کړئ د اسونه علیه ماته بیا واپس کړئ چې دا کوناټي وله وڅارل مخونه وله وڅارل نو چې دا مخ یې کوناټي غوټې وڅارل فطفق به شروع شه مسحا په مسح کولو بالسوق والاعناق دا به سوق پنډې او سټونه څاروي چې کوم دی چې لاس راکاږي کنه دا دومره خوشحاله چې په دې وښو دونه خوشحاله دی چې ته پې د شفقت لاس راکاږي دا دومره غټېږي که نه چې دا په وښو دونه نه غټېږي نو په دې پنډې باندې او په دې سټ باندې چې کوم دی لاس راکاږي نو ته چې ساري په دې سټ لاس راکاږي دا مالې داسې اوږده کې ته ښه وغځوي دا ښه په طبیعت دا د شفقت داسې په لاس راښکدل څنګه چې د څاروو سره خلک شفقت کوي. دا یوه ترجمه. دویمه ترجمه احتمالا داسې هم راغلې ده چې د اسونو تر مخې ته شول د هغې څارنه کوله تر دې پورې چې مشغول دوار پرېوته. نو سلیمان علیه السلام کار شو لکه زما نه ګوره لمونځ قضا شو دا د دوار پرېوتو ته ورسېدو نو فرشتو ته به دا دوار راته ودرول چې دوار ورته واپس شو ودرولی شو د لمونځ وکړو. زما نه دا لمونځ ولې تاخیر شو د دې اسونو په څارنه باندې وی راوې ګرځوي نو دا غونډې قطر کړه غونډې حلال نو بیا دې ترجمه داسې کوي. فقال دوی انی احببت بشک زما محبت د حب الخير محبت د اسونو سره ما د اسونو سره محبت وساتو عن ذکر ربي د ذکر د خپل ربنا د موزنا د موزنا می اعراض کو دی په د اسونو چې کوم دي سارنه کوله نو حتی تر دې توارت چې پټ شنور مخکې مزبی را جګړو خیر تا اوس به راځي کې دوار روان هغه پټ شو بالحجاب په پرده کې نور پریوتو ردوها دوی واپس کی فرشتو تو ردوها واپس کی ها دانور علی ماتا دو تودروي چې ودرې د چې کوم د منځي وکړو او چې داخې نه اوسګار شو فطفق بیا شروع شو مسحا بالسوق والاعناق دا اسونه وهل په پنډو په سټونو باندې په تورې ووهل غونډې پړه چې مړې کړل نو بیا ورته الله نور مسخر دا یوه ترجمه ده خو دا مرجوح کمزور
وجه دا ده چې د انور پر ودرېدل داسې روایت راغلی چې لکه اوس مو درته وویل د انور ودرېدلی دی. څه روایت داسې راغلی چې حضرت علي باندې تاخیر و هغه انور ودرېدلی دی. لیکن محققین حضرات په دې دي چې دا روایات ضعیف دي، موضوعي. صحیح روایت صرف یو ثابت دی، یوشع ابن نون ته انور ودرېدلی. یوشع ابن نون د موسی علیه السلام نه بعد چې کله د جبابره غزا کوله او هغوی د جمعې په ورځ باندې جنگ شروع دی، ان قریب چې انور ترې وځي او کافران آخري موقع ته رسولي. اوس خطره دا ده که د انور پرېوتو بیا خو د خیري شپه شروع شوه، د خیري په شپه خو غزا کېږي نه، جنگ به بس کېږي او چې جنگ بس شو هغې ته بیا قوت میلاوي. نو یوشع علیه السلام لاس اوچت کړه، الله نه سوال وکړ یا الله پاکه دا انور راته ودروه او انور ته وایي تم د الله په حکم روانې چلن کې او زه د الله په حکم روانې چې جنګېږم، راته ودرېږه چې د الله د حکم سر ته ورسو. که دا سر ته ودرسېږي بیا هغې ته طاقت را روان دی، بیا زه هغوی مقابله ګرانه ده. نو الله ورته انور ودرو، د غزا وکړه، د انور پرېوتو نه مخکې ځای واخیسته. دا صحیح روایت باندې ثابت دی. او دا چې د حضرت علي دپاره انور ولاړ دی یا دلته د سلیمان علیه السلام دا روایت ضعیف دي ان تر دې چې موضوعیت باندې قول شوی دی. نو ځکه دا دویمه ترجمه راجح ده. ولقد فتنا سلیمان، څنګه وړاندې داود علیه السلام پسې دې اسرائیلو ډېر بکواسونه کړي، دې ځای باندې د سلیمان علیه السلام پسې هم ډېر بکواسونه کړي دي ان تر دې چې دی د پیغمبرانو ایسته ساحر او جادوګر او کافر پورې رسولی دی. نو دلته یوه ترجمه چې کوم صحیح ده هغه کوو، بیا چې کوم مرجوح د چا بکواسونه دي. صحیح مسله دا وه چې سلیمان علیه السلام یو ځل خپل فوجیان برابر کړه، تاسو شټ نتیجه باندې حمله کوو. دوی ورته سبانه وکړه یره چې لا انتظام برابر کړی، یره چې لږ ګرمي د لږ په قلار به وکړو، داسې سبانه جرنیل صاحب وکړه. سلیمان علیه السلام لږ بې طبیعته شو. زه به بېګاله داسې وکړم که نه چې د خپلو غوټ بیبیانو سره به میلاو شم او دا غوټ به چې کوم دی زامن راوړي، دا به زما زامن یوه دسته خپل زامن به وي چې په کوم طرف یې لېږم په هغه طرف به یې لېږم، بیا به تاسو دغه بانې مسلې نه وي، یا یې 100 بیبیانې وي یا یې 300 بیبیانې وي، د دې نه چې کوم دی زیاتې هم راغلي. بس چې زما 300 زامن چې کوم دی په یو دسته بیا تاسو ضرورت نشته، انشاءالله تېنه ډېر د شپې د غونډو بیبیانو سره میلاو شو. دې انتظار کوي چې زه خو 300 دي او 500 زامن به راوړم. 8 میاشتې او یا 9 میاشتې او کال چې پوره شو، دا غونډې بیبیانې شنډې شوې او یوې بیبي چې کوم دی څه بچی راوړو خو نه روغ او نه ناروغ او هسې یو ګوټی به الله نه وویل. دغه یو انشاءالله پاتې کېدلو باندې الله پاک د هغه عزم سرته ونرسو. د بیا ترجمه دا ده ما امتحان کیا چولو سلیمان علیہ السلام والقینا ما واچو علا کرسیه داغی پتخ باندے خادم رولو خطیقی خود جسدن و جسوا جسدن بچینا تمامو پورا بچینا ندتا پتاو لگی دا چه ما انشاءاللہ نو بیلی ثم انا پیدا راجیشو اللہ تتوبی بیستا. دویم چه کم اسی خبر کڑیشی دی باقواسو نو بیدا سی سلیپ با سلیپ پسی تلی دی و پسی تلی دی. یره چې وی دا داسې کارو چې سلیمان علیه السلام یو ځل خپل او د ده چې کوم دا حکومت ور دا په ګوتې کې اول خو دا بکواس دی، دا په ګوتې کې نه وکړه، دا څه ساحر خو نه و چې کینې په ګوتې حکومتونه کول. خو بهر کې خو د دوی چې کوم نقل راغلی د اسرائیلو نه دا په ګوتې کې و، دا ګوتې خپلې بیبي له ورکړه امینه نوم هغه یې دا ګوتې ورکړه چې دا ساده ده له ولمبل یو پیریو د سخر په نوم باندې هغه خپل شکل د سلیمان علیه السلام په شکل کو او راله د ښځې ته وویل زما به ګوتې راکړه. د هغه دا خیال و چې دا خاوند به د ګوتې وله ورکړه. بس سخر لاړ چې کوم دی سلیمان شو په تخت کېناست، بادشاهي هغه کنټرول کړ. سلیمان علیه السلام چې راغلی ورته ویې چې زما پیري به کوم، بیا یې نور چې کوم بکواسونه پسې کړي دي چې دی به د سلیمان کور ته به ته او ښځې د ده یو پلانکې د ده و داسې غوټ دا هر څه پسې ویلی شي. څلوېښت ورځې داسې تېرې شوه، بیا دا پیری هسې ویرېده، دا دونه لانجې کېدلې که نه او د سلیمان علیه السلام سره الله فرشتې مقرر کړې من یزغ منهم نزغه، ځکه ورته بکواس وایي چې د قرآن خلاف کوي،
فرشتي مقرر وي چې کوم بلک کې د غرق به تیسلو دلته ور حکومت اغسته د فرشتي تماشا کې زمړه کوي څه کوي سليمان عليه السلام مسافر کړه د کور نه ایستي د فرشتي تماشا کې ځای په د دنیا حکومتونه خو نو هغه سره فرشتي الله مقرر کړی وي شابه دا دی ورکو دا کار څه کوي چې کوم بلک سوس شو غرق به تیسلو مخکې شه هغه څوکیدار فرشتي بیا چې دا وې دا کوته په ورځوله هغه لا ولا سیټ تا کوي سبا د سپګ ولې چې څه کوي هغه مې وکړ چې مې تیر کړ جالګر جال اچو نه پکې دا مې وې سليمان عليه السلام چې د رسید په غاړه ګرځیدل چې کوم دا غړي درکه دا مې ته والا هغه چې ځان رسید کړو ته ته کې راځي دا نو به بلاس بیا راځه بیا باچا شو بلکې راځي خبره دا به تاسو ته مختصر شان خبر تاسو ته چې استادانو په دغه کیسې نه کولې په کوښښونه نو ما په کې شکو چې دې اخر څه خبرې کړې نو بیا چې دا پسې ته دا ځای وګوره دا وګورې کنه نو ډېر په کوښښونه دغه شان دا تمام بکواس وقال بدو فمر بغفر لي الله ما تبخنو کې وهب لي ما توبخ ملکا حکومت لا ينبغي لاحد چې هغه مناسب نه دی او کس لپاره من باغی رستو زمانہ داسې حکومت راکړي چې د بل چا حکومت نه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا یوسف مونږ کاوه چې کوم دی نو مازه کې مخ کې شو رستو شو لا سیدا سره ډېر حالات پکې دا سره بیا چې مونږ شو نو جنت نو کته جهنم نو کته پلان کې شیطان راغی ابلیس و نمان او وخت چې راوی دي سما او دلته یو تړم چې د مدینه د ماشومان پسې لوبي او دورور دعا را پیدا شو هغه دعا دا کړو چې لا یم بغیر احد دا سه حکومت راکړه چې د بل د پاره دی دا حکومت الله زمارو سليمان عليه السلام ته ورکړ ځکه نو نه تاړو و مینه تړه هغه حکومت نه کوي چې کوم دی بس دا حکومت انك بشكت انت الوهاب تيهبكون كيف سخرنا له مقتادر داغه د فر ريح هوا تجري چریدل به امره داغه په امر رخاء فنرمي سرا بل ذکر به عاصفه تطبیق ما تکړو ایسو اصحاب چې کوم طرف ته بد اراده وا او شیاطین او شیطانان کل بنا ان داتول آبادی کون کی چابان آبادیاں کوله او غوا سوچا غوپی والی په سمندر کې واخر منور بقرین تړلې شي په اسبات په زنجیرونو کې سپکه بدمعشان راکړي هغه په لکلک تړلې چری وایي ادا عطاؤنا دا زما ورکل خپل احسان کو چاله ورکه او کنه ورکه او امسک اشاره و بغیر حساب به حساب و ان له بشکدر فرعید نظم بني ذل مرتبه و حسن مآب و خزي درجو واذكر عبد رياض كما بند ايوب عليه السلام ان نادر به کله چې دا واغ خپل رب انی مسنی شیطان بشک ما تصور کړي شیطان د نو سو په تکلیف او ضرر سره او عذاب او عذاب سره واقعا دا غدي مخکې ویلو اور کو به رجل ک الله او تر واچو د خپل خپل دنیا دار اسباب دې د سپ الله وبر استېشي مریض ته وي د خپل مکه تر واچو اذا مغتسل بزن وبر وکي دا بستاد سے د غسل وی چې نه به بار دنیا کې وبدي و شراب او سکل دي سوس کا ددن بټی شي سچ ولا دا برها پر بار چې کله پرهر د پر مرهم شي او حقنا له موږ خود ته اهله دا اهل مثلهم او دا مثل معهم دا وی سره نور یا غچبي او نور ولا ورته یا اسنه ولا دا په بچت بچي ورته رحمت منا دا سما د فنو د ذکر له بود الالباب د فرد خواندانو د عقل وړاندې مقیسره تویل چې کله بیبي سره د خفا شو وکه ز جوړ شو کنه صلخ دی بلیوا چې جوړ شو نه الله وتعالى صلخ دی مو هغه ستاره دوی خدمت کړي صلخ دی مو هغه اخ قسم دې کړي نو خوش بیا دیګه حواله په خپل لاس باندې دوی غسل یو قوده د ساقو یو قوده ساقه راواله فضرب به ذاته هو چې دا دی هو هغه صدقتم شوی او تبقى قسم کې حادث نشي ولا تحنس بیا دا چلو دا ای مسلې دی مخکې ویل ان وجدنا بشک من دی او بند صابر صبر کوون کې نه عمل عبد ډیر خبندو انه او بشک دی راجی الله تا واذكر عبادنا كما بندگان ابراهيم عليه السلام اسحاق او يعقوب عليه السلام کو دی خیر دا خوندان د لاسونو من خوندان د طاقت په عبادت کې ول ابصار او دا خوندان د عقل خو دوی خلق ان اخلصنا بشک مدي خالص کړي به خالصه فخالص والی ذکر الدار بیا د ور د کور د اخرت وانهم بشک به عندنا زمن بني ذن المصطفين دغور شون الاخيار چې دا ورو واذكر اسماعيل یا اسماعيل عليه السلام عيسى عليه السلام ذلکف عليه السلام وكل من الاخيار دا ټول د غورونه
دا ذکرون دا د نصیحت وای د متقین لپاره د پرهیزګارانو له حسن مآب خسته زیاده رجوع دی چې جنت دی جنات عدن جنتون ده همیشگری دی مفتحة لهم الابواب کلوشی بیدی لپاره دروازی متکئین فی هدی متکیا لگون کی پدے کی یدعون فی هدی براغواڑی پدے کی بفاکهات کثیرت بیبی دیر و شراب کثیر او دیر شربتون او سکل وعندهم دوی سره قاصرات الطرف بدور کې د نظر وی بدور کې د نظر سره ترجمه لري مخته وکړي اطراب دا امزونی وی د بچل کې دا مسلې چې ستاسو د ژوند مرګره ستاسو امزولې نه دا ژوند بغیر امزولې ژوند کې خو هغه نه مزه نه مثال بوډا سړی دی او ځوان چې نه کړي نو ټیک د وخت بتیریږي خو هغه ژوند مزه نه یا چې کوم د الګ د بوډۍ کړي نو ژوند هغه مزه نه دا د امزولتیا مسلې نو که کال نیم شپږاته فرق وي دا دونه دغه نه خو چې ډېر فرق وي نو دا زندګي مناسب نه الله د جنت صفت ذکر کې اطراف امزولي هذا ما توعدون دا غره چې تاسو سره وعده کړی دی او په حساب ورځ د قیامت ان هذا بشک دا رزقنا زما ور کړه د ماله من نفاد نبی دا د پر ختمېدل هذا وان هذا درې ترکیب کوي هذا دا مبتدا کا خبر و ترو بس هذا للمتقين دا چې ذکر شوه د متقینانو لپاره او ان للطاغین بشک د فات سرکش ول شر مآب شر زید رجود دویم هذا دا خبر کا مبتدا و ترو بس الامر هذا خبر دغه و چې ماته بیان کا الامر هذا خبر داوا وان للطاغین لشر مآب دریم هذا دا منسوب کا او عامل ترو بس خذ هذا الله وإذا درواق لما چې تبعرو کو د جنتیانو خذ هذا دا درواق لا یاد کړه وان للطاغین بشک د الطاغین د پر د شر مآب کم دي جهنم د استونه چې دی ورته داخلي په بئس المهاد د ابد بستر د آزاد دا والا پر یذوقه دی کوسکی حمیم گرم و غصه او بني زوی واخر اذر من شکله داغه په صفت به ازواج جوړه دا موجوده جماعت مقتحم ننوتل کې د ماکم تاسو سره لا مرحبا بهم نبی خیراله پدوی باندې انهم بشک دي سوال النار داخلي کې به جهنم تا اور دی کوئی بل انتم پر کې تاسو دا کشران دي مشران توي پتا سو خیراله نه مشران دي کشران توي لا مرحبا بكم پتا سو دي خیراله نه انتم قدمتموه لنا تاسو موږ پر دا وړاندې کړی په بئسل قرار دا بد زیاده قرار دي قالو دی وای ربنا ای رب زمونږ من قدم لنا چاچه موږ کې کړیو دیتا دی موږ له چا برابر کړیو هاذا چې دا جهنم دی فزيد هو اغل زید عذاب العذاب ضعفا في النار تجد اورنا وقالو دی وای ما لنا سید موږ د پر دا نارا چې موږ دی نو رجالن اغه سړی کنا نعدهم چې موږ شمیر من الاشرار د شریاننا د بخوان دی مسلمانانو تخلق وی دا شریان یعنی که بس شریان دا خو نه کار خلق خو پښتو کې موږ دا وایو کنه چې څوک خل لري چالاکا هغه دغه لري پاک نو دا ډېر چالاکا خلک هغه هر طبقه کې دي اوس مثال په تور د کم ځای نه کافران روان اتحاد راشد ته مسلمانانو باندې بمبار کوي دا شریعت او دې ته نه ګوري چې زه د کم ځای نه روان شوم او دې ته نه ګوري چې په خپل ملک کې د ملک باشندګانو باندې بمبار کوي ودا شریعت او خپل شروط دی یا مثال موجوده د ار سړي خپل ملک دی خپل ژوند دی خپل ژوندۍ ده او تر پاسه کې بند به چې نه تب ګوډوډه نه خوري او زه بیا کوم خپل خوري خپل کور کې نه است خپل ژوندۍ ده نه تبا نه کیه او زه په دا ولې دوی ته شری د تر پاسه کې هغه باندې خپل کاسه باندې خپل ځان ته شری نه وي او هغه ته شری دا الټه خبره چې دا بيدینا د اسلام خلاف خلک هغه خپل شر او تشر مخکاري او د مسلمانانو هغه انصاف هغه تشر کوي د بخوانه دا طریقه ودا چې کوم نه عدو من الاشرار اتخذناه من دين ولي سخريه فمسخروا من قديم شټوقه کوي نو سخکاری نه چې سشول امزاغت عنهم الابصار یا کګیش ودا غینسترګین دا په جهنم کې دي خو به یینو او یا چې کوم دې شتي را سره
ان ذلك بشك ذا لحق حق تخاصم جګړې اهل النار د جهنميانو قل وت انما انا منذر بشك زيرون کې وما من اله نشتره معبود الا الله الواحد القهار مگر یو الله دې زور ور رب السماوات والارض دا مرګ د اسمانونو د زمکو دی ما بینهما چې دې پمنس کې دي العظیم تعالی خبر دی ولوت وهو دا بعث دا قیامت چې دوی نه مني دا قیامت نبأ عظیم دا دوی خبر دی انتم عنه معرضين تاسو دین اعراض کوونکی ما كان لي من علم نو زما د پر علم بالملأ الاعلى فجمعت وجت بان اذ يختصمون کله چې دی خپل منځ کې خصومت کو هغه خصومت پس کې د آدم علیه السلام دغه پشان کو ایوحا ما توحید کی الا ما الا انما مگر چې انا نذیر مبین زیدرون کې ښکارا هغه خصومت دار اذ قال ربك کله چې كلهم اجمعون ټول په یو ځای وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ولکه استكبر تکبر وکړ من الكافرين ته د کافرانو قال الله تو يا ابلیس اے ابلیس ما منعك تسملك ان تسجد چې تاسو ته کړی وې بما خلقت بيدي هغه چا د پر چې ما پیدا کړې په خپل لاس ته استكبر تکبر وکړ كنت من العالين یا ته د متکبرین قال ابلیس وی انا خير منه زبر تدنا خلقتني من نار تاسو پیدا کړې د اور نو خلقته من طين ادا دې پیدا کړې د خټې نه قال الله ته فخرج منها اوزد دین فإنك رجيم بشک ترټل شوی وإن عليك اللعنة بشک پتا زما لعنت الى يوم الدين ترسي د قیامت پورې قال ابلیس يا ربي اعظم رب فانزلني ما تبهلت راك الى يوم يبعثون ورد بعث پورې قال الله توفر بل فإنك من المنذرين بشک تر مهلت کړې شوی الى يوم الوقت المعلوم اغور د وخت معلوم پورې قال ذل فبعزتك استاف عزت بن قسم الى اغوينهم اجمعين زبغمراكم تطول الا عبادك فقد نستبندگان منهم ددوين المخلصين كم چې مخلص بندگان دي قال الله توفر من فالحق والحق اقول حق غل جهاد تکلم کول ګنا یو خستاسونه په دې سمزدوی نه ورته الله کلام د مفت بیان دی مدار چې زه متکلم چې دا به د زاده جوړ کړی دی په زور دا الله راته لګي د زاده باندې جوړ کړی خبره إن هو نددا إلا ذكر بغدا نسيت بيد العالمين دا فرد مخلوق ولا تعلم نزل چتاس بکو یشی نبأه بدی خبر باندې بعد حين پس دغه زمانینا لګ کتاب نازل د کتاب د قرآن مقدس من الله تعالی د خوان العزيز الحكيم غالب د حکمت والا د ان انزلنا اليك الكتاب بشک منزل کړه ته کتاب قرآن کریم بالحق فحق سره فاعبد الله عبادت کو د الله مخلص له الدين خالص کول کې الله د پر پدین کې صرف د الله د پر عبادت کو الا خبردار قانون تعالی لله دین الخالص الله د پر دین خالص هغه دستور چې صرف د الله د پر هغه الله باندې والذین اتخذوا کسان چې دوی نسی من دونه غیر الله اولیاء او دوستان او دا دوی خیال لري چې ما نعبدهم موږ د دې عبادت نکو الا مگر د عبادت ټول یو قربونه چې دې موږ نږدې کې ال الله الله د ذل په مرتبه کې دا خو دې کافرانو مشرکین هم باندې چې دا کاڼه دې دا ونه دا بوټي دې ما اوترا شو شکل او صورت دې نه جوړ ولې ولې عبادت کو دې د فارق کو چې دا شکل د فرشتي دا شکل د پیغمبر دا د ذاتی بزرګ دی او چې موږ د دې قدر او تعظیم کوو دا زموږ خوشاله چې خوشاله په قیامت کې به الله په مخ کې زموږ سفارش کوي نو خدای په دې کوی در چې دا کاڼه د سلاس وګو نشته دی په څنګه دې نشي ما ته خلاص نشي راکوي خدای چې د چا صورت دی نو هغه زموږ خوشاله دی دنیا کې موږ سره احسان کوي قیامت کې به زموږ سفارشونه وکړي او دا به قیاس په دنیا باندې دی دنیا کې چې د چا دوی افسر سره ملګرتیا وي نو د پر ارس برابر وي چې څو دروانی کې او مشر افسر سره د لار او لین برابرۍ بس کوا ټلیفون وکړي هغه د لاندې افسر ته ټلیفون وکړي چې بلکم څه کوي چې دفتر کې ناشته بس او په کرسي ناشته د کرسي د سوخ پیلي وي صدور څنګه په خاطر صدور او کله درې کې نه چې نه صدور خدمت کوي هغه ته پته یې چیرې اوس مې د دې ځنه بسمس کوي کنه دا سه سفاري دنیا کې د څه په قیامت کې څه کیږي کله دا سه واقعات راشي انسپکټر سے بولا دې چې کرتے دا خبردي کړي دا سمګلر را روان دي سمګل کې چې د سې گرفتار شي د بیا سمګلر وته دا مينتونه کوي چې دا والا نه بازي خچې کوم انسپکټرانی نه جي طاقت لري کوم سره ولې رسو چې په دې ملت کو نشي نو خامخا د سمګلر د بل سره کې ته نه بل څه په ټلیفون کې نه پریږدي هغه ته ټلیفون کې پرې کېږي
کله بعضې پښتون یې هغه خبره نه کېږي نه پرېږده پرېږده چې کوم دی نه پرېږدي نه کوزه که ورني بس هغه پښتون یې ورني به کوزه کړم خو غدارۍ نه کوم یعنې داسې سفارشونه وو نو بعضې ډېر ښه خلک کوم دي چې کوم دی خپلې نوکریانې ډېر په ایماندارۍ باندې کوي عهدې او د عمل خدای عمل کړي بس د غریبانان هغه شانې زګیره ګرځي او مختلفو رالین پکې کېږي او مجرم ته سزا نه رسېږي او بل کسان نه یادېږي چې کوم دی چېرې دا خو بدماشان دي نو دوی به د آخرت په دې دنیا باندې داسې قصه قیاس وي چې ما نعبدهم الا ليقربونا مگر دا چې موږ نږدې کړي الله الله ته زلفا په مرتبه کې ان الله يحكم بشک الله فیصله کوي بینهم دوی په منځ کې فيما هغه څه کې هم فيه یختلفون چې دوی پکې اختلاف کوي ان الله بشک الله پاک لا يهدي هدایت نه کوي من هو کاذب هغه چاته چې هغه وي دروغجن کفار او دیوی کافر لو اراد الله کله اراده کړی وي چې دا ولدا چې ونی سي ځان د فرضوي نزي خو مور وړ لستفر دا به ورکړي ما يخلق هغه چې الله پیدا کوي ما يشاء چې خو خشي ولاده په دوه ترجمه تکړه وي چې الله ځان د پر بیبي نیولې دا به د ټول نه نیولې وفي قول بعضې نور حضرات پر وایي نه چې اور خو مخلوق کې چې کوم دی هغه د انسان کې څه فرق دی نو دا به الله نیولې و چې کوم دی د قدیم نه او بل قدیم خوشي سره یکبر الليل على النهار یکبر التکبیر ویلی شي لفظ تاول څنګه چې دا پټکې تابع کنه د تکبیر وکول دلته د تکبیر معنا د یولیجو نه ایستل یولج الليل دا علا په معنا د فاصل یولج الليل نباسی الله شپه په نهار په ورځ کې نشپه په ورځ کې نه نباسي ورځ غټه شي ويكبر النهار او يولج النهار نباسي د ورځ هغه له من فل د ثم جعل منها بأقل زوجها غين زوجها دا بيبي وانزل لكم او پیدا کړی دي تاسو د لپاره انزل معنا خلق او انزل زکه ویل شي چې دا اسباب د سماویه دي نو بیا تاسو چې الله را نازل پستاسو د لپاره دا انزل خلق پیدا کړی تاسو د لپاره من الانعام د سارون ثمانيه ازواج تقسمنا يخلقكم تاسو پیدا کی په بطون امهاتکم بخیر د میندو کې خلقا من بعد خلق یو پیدایش بس د بل پیدایش نه یا چې کوم د نطفه یا وینشي یا دا غنه وخه شي به روح واچولې شي تاسو یو خلق چې کوم د پیدې د خیر خبرې بل د رحم پرته بل مشیمه وتوي چې کوم پرته کې دا معشوم هغه ځکه الله د دې پیدایش انتظام وکړي نو دا چې کوم یو مشیمه نو دا معشوم د چاپیره تاو پرده او بل تورتب د رحم وي او بل تورتب د خیر وي دا درې تورتبونه کې دا نه الله دې کارخانه کې د انسان انتخاب وکړي ذالکم دا الله انا رزقي الله د خپل بندګانو الکفر فکفر وان تشکروا کتاسو شکر باسی الله لكم الله بستاسو ناراضي ولا تزر نبري وازره یو نفس بارون کې وزن اخرى بوج د بل نفس ثم الى ربكم بستاسو خپل کمر جو کوم رجو تاسو وي وينبئكم تاسو له خبر درکې بما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوو انه عليم بشک الله په هغه ذات صدور برازونه د سينو وإذا مس الانسان کله چې ورسېږي انسان ته دور zarar دعا ربه درا په خپل رب منيب الیه د رجوع کول کې الله تا ثم اذا خوله نعمتا بچ الله درول کې نعمت منه د خپل طرف نه نسیه دې ما کان يدعو هغه چې درا بلو الیه هغه ته من قبل فقوا تکلیف کې الله را بلو چې کله راحت راځي اوس الله یې کو وجعل لله ذکر سید الله لپاره اندادن شریکان یضل عاقبت داشي د گمراه شي عن سبیل دلال دلانا ولوت تمتع بكفرك پیدا حاصل ک خپل کفر باندې قدیر د زمانہ انك من اصحاب النار بشک د خپل جهنم نه امن هو قال الدنيا رسول چاوي تابعدار انا الله په هیڅ د شپې کې د شپې الله ورخه خوچته یو فایلټ ډبل فایلټ خاصه خوچته دا سه هر یو ټیلر دې ترکاړ دې ګل کار دې بل دا چلته ورته دا کوی خوچته بیا په دې وړو کوی کې بهتر اوچته کوی هغه د علم دا علم په دې کې یو نوع دا علم کې برابر ده هر کوی دا نه کوی نه خفي او بیا وسره د ټولو اوچت کوی هغه د علم د نو عالم د غیر عالم سره برابر دی بیا په دې کې چې کوم دې بنیاد هغه د الله په توحید دی نو هل يستوي الذين يعلمون ايا برابر دي موحدين والذين لا يعلمون او د موحدين مشرکان دا دې برابر
انما يتذكر بشك نسيت قبل اولو الالباب خاوندان د عقل قل وتو يا عبادي الذين ازما اغبتيغانو امنوا چې ایمان وړي اتقوا ربكم ويرګي د خپل رب الذين احسنوا هغه کسان لپاره چې دوی نیک اعمال کوي په هذه دنیا په دې دنیا کې حسنه د لپاره خواله ده وارض الله واسعه د الله سمکه فراخه ده چې ته کوم ځای کې خدای الله بندګي او عبادت کوه انما يوفى الصابرين بشك پورا ورکول شي صبر کوونکو ته اجرهم دا وي مسکله په صبر الله اجر بخبل له په باندې صبر کوونکو ته ورچي نو دا په صبر نه دی سوره ورته دا د الله علم کې او چې تر د صبر کوونکو دا اجر هغه څوک ویني چې هغه صبر نه کوي یا هغه تکلیف نه دی راغلی هغه به دا تمنا وکړي چې کاش دنیا کې موږ باندې داسې تکلیفونه راغلي وي زمون دا وخت په قیچیا د وسی شي تاسو تکلیف راغلی موږ په صبر کړو چې دا اجر اوس موږ ته ملو شي بغیر الله عبد الله عبادت کو مخلصا له دین خالص کو کہ الله د پر په دین کې عبادت تاسو عبادت کې ماشي تبع چې تاسو هو هي په دنیا غیر الله نه فعبدو دا امر د پر د تهدید وړاندې خبره کړې و چې کله امر په امر باندې راځي د پر د وجود او چې امر په امر باندې راځي به د لپاره د تهدید د تدار لپاره د تهدید رسول کلام په دی باندې قرر تاسو بعد ماشه د مینونی قولی من النار د اورنا د پاسه په اورم سورې کړي ومن تحتهم ولان د رسول الرسول وی په دې باندې اشکال دا چې سورې خدا پاسه خلا به سورې نه څنګه ذکر کوي من تحتهم ذلل دا یو جواب کوي چې من تحتهم ذلل دا ذکر د زدت مشاکلتن یو د عذاب د پاسه بل عذاب د لاندې د پاسه عذاب او سورې د لاندې په سوري حساب کو دغه سره مشاکلتن جزاء سیئات سیئات او د پاسه په وته ومن تحتهم د پاسه د لاندې هم ذلل ذالک لا يخوف الله به عباد الله يري په دې باندې خپل بندګان یا عبادي ازما بندګان فتقوا زمان ویلږي والذین ها کسات اجتنبوا الطاغوت احکام په دوه قسمه یو د ویلې شي رخصت بل د ویلې شي عزیمت دا عزیمت دا احسن دی د دې تابعداري کې احسنه د عزیمت اولئک الذین ظهر کسان هداهم الله جل هدایت اولئک دا کسان هم اولو الالباب دا خاوندان د عقل افمن حق عليه كلمه العذاب هغه سوچ چې هغه باندې ثابت د کلمه د عذاب چې د تبع الله عذاب ورکی اف انت ایت تنقذ خلاصه ورکوي شي من فتنه هغه چاته چې هغه په اور کې ده د خلاصه ورکوي شي نه دا د الله امر او حکم وي خلاف زبون د بازي بریلیانو حضرات او بازي د پنجاب چې په دې کې ډېر فاصله پراته دي اوی چې کله دا مشهوري چې کوم وي الله ونسي کم چې دا اولیاء دی ول ډېر کله نو دی ولا بازي نمونه ولو کې دا کا غږ بخښ کړه خزانو بخون کې خزانو بخون کې چې دا اولیاء نه دا کار خلک دي خزانو بخون کې الله ما يفتح الله للناس فلا ممسك له الله چې چا له سور دی هغه سور دی مبني دا جوړې شي ویډیو بند پاسه تجربه یې من تحت الانهار وعد الله د الله وعد لا يخلف الله الميعاد الله مخالفت کوي د خپل وعد الم ترى تنور ان الله بشك الله پاک انزل من السماء نازل کړي د اسمان نما انوب فسلكه ينابيع الله بنازل کړي باران پیدا روان نزيار ثم يجعله بالله تعالى حطوا ريزا ريزا ان في ذلك بشك فذلك ذكر نسيت لأولي الالباب فرد خاوندانو د عقل افمن شرح الله صدره ايغا سوچ کولو ک الله دا غسینه الاسلام اسلام د پر فهو على نور من ربه ته پرنای د طرف د خپل ربنا د دې فهم عدل هغه حذف افمن شرح الله صدره للاسلام كما تبع الله على قلبي لو سره بهترین خبر قران مقدس ته بهترین خبر دی کتاب عظیم شان کتاب دی دا چې کله اصل حدیث کتاب دا کتاب متشابه یو بل سره مشابه دي مزامین احکام کې واسطه شي دا غیلونه الى ذکر الله د الله ذکر تذالک هدى الله دا د الله هدایت يهدي به من يشاء هدایت به باندې چاره چې خوښ شي فمن يضلل الله سوچ الله گمراه کی فما له من هاد نبی دا غیر پر سو هدایت کوونکې افمن يتقي هغه سوچ هغه ځان بچي به وجه په خپل مخ باندې سوء العذاب د بد عذابنا یو سړی د جهنم چې کوم د الله ستړی شي دی د جهنم پور دی د
ځان په څه بچ کړي په دې وخت باندې آخرت او ثابت عذاب د آخرت اکبر د دوی دی لو کاوی عالم کاش کدی پوهیږي ولقد ضربنا للناس تاخي سلام بیان کوي انسانان د پر په هذا القران په دې قران کریم کې من کل مثل د هر قسم مثال نه د توحید مثال د نبوت مثال د دین مثال مختلف مثالونه بیان شوي الله وې دا سي مثال دی یو سړی دی چې کوم ته هغه یو غلام ته د خپل غلام نه څه خدمت پالي آسانه باندې کی غلام دې تلړ سره کماله بازار نه سودا راوړ بس روان دی لاړ شه پټی له پټی ته ځینو ایس بوج نشي علامات برابر دي نو په دې ار سره دوی کې دي برابر او دا سي چې کوم ته آیا موحد او مشرک برابر دي نه موحد ته چې سم مسله پیدا شي بس یو ته یو دې رب دی غواړه د الله نه غواړه ورځ دا کشفه دا خیر دا کشف دا ورکوټي دا هغه چې مثال تاسو سپلې ورګی شي دی وې سپیره چې چا غواړه یره دا بود بخ کار کې کدا با کار نو کله به یو پسې منډي وي کله بل پسې منډي وي دا به متحیر نو الله مثال ذکر کوي ته وګوره یو د موحد مثال دی او بل د مشرک مثال دی دا ډول برابرۍ نو ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء پد کې شریکان چې ګوره پیغمبر تعالی وی چې بره برپته لګي دا ون بګي او کوم چې د برزخ ژوند مني هغه حیات مني د انبیو د اولیاء د عام خلقو نو حقیقت کې دوی دوکه ورکړي یو د دنیا ژوند تفهم الخالدون چې تو وفات شدي بګینه همیشه دی په وفات کو یو د دنیا ژوند دا به مکمل د هر انسان نه کم چې مون قایلی چې دا د برزخ ژوند دی هغه جدا زندگی هغه جدا سیز دی د دنیا ژوند اندر چې انهم میتون سفی جهنم آینه به جهنم کې مسود الکافرین حقیقانه د پر د کافرانو دا استفهام د تقریر لپاره چې علی سمانه او بالکل د ټکانه جهنم دی والذي جاء بالصدق هغه کس چې هغه تو فرشتي او باندې دا پیغمبر دی جاء پیغمبر بالصدق فرشتي او چې قران دی وصدق به او خپل تصدیق کوي قران وروړو خپل هم اباظ صدق د صدیق اکبر سره لګي والذي هغه کس چې پیغمبر دی جاء بالصدق راته او په صدق سره نو مرجع خو مفرد معلومي جواب ته نه ده چې دا الذي مفرد نه ده د الذين د لپاره بلکې دا ک الذين او ک الذين ده دا د غوندو د لپاره استعمالي دا د غوندو د لپاره استعمالي کې دا معنی جمع ده چې معنی جمع ده نو څه اولایکا دا ذکر شو چې کنه اسم اشاره د جمع وبل متقون هم دې متقین الله سوچ الله گمراه کې فماله نه به دا غدا پر من ها د سفلار قون کې ومن يهد الله چاته چې الله هدایت نصیب کې فماله نه به دا غدا پر من موتر سو گمراه کون کې الیس الله اینا الله پاک بعزیز غالب الانتقام خاوند بدر اغسلو ولا ان سالتم خامه حق تفوس کې د دوینا او ارادنی یا اراده کې الله ما ته برحمت پر رحمت سره خیر راکړي هل هن ممسکات ایدی تاسو دا په دیا بدول کې د رحمتي د الله د رحمت د بدول ولدي نه ولوته حسبي الله زما د پر کافی دی الله علیه يتوکل المتوکل په دې باندې توکل وکي توکل کوونکی ولوته یا قوم عملوا اقام زما تاسو عمل کوي علی مکانتکم علی حالتکم فقبل حال باندې اني عامل ذ عمل کوونکی فقبل حال فسوف تعلمون ذ بشتات علیها بددا وما انت علیه تنی فدی باندې بوکیل زموار الله يتوفى الانفس حين موتها الله وفات کی نفسونه په حین د مرګ کې یو چې کوم د روح جدا کېدل د مرګ په صورت کې او تیر د روح جدا کېدل د خوب په صورت کې نو د دې وجنه د خوب ته ضرور مرګ ویل شي دا د باندې يتوفى الذي لم تموت او چې کوم مړ نه دی په دې خوب کې او صرف اوده دی دا غنه عمر واغست نو د دوه نه بیا په څه وشي ويمسك الذي ځان سره ایثار کې هغه قضا عليه الموت چې هغه فیصله کړی د مرګ کوم چې مړ دی نو هغه روحونه خود دوه نه غستې شي په کوم چې فیصله د مرګ هغه ځان سره ایثار او کوم چې دا اوده دی د روح غسته ويرسل الاخرى او راپری کتابل چې کوم اوده په دې روح کې حیثیت د تمیز او تمیز چې تناسب بل ګوري دا خپل دی او دا پر دی او دا کاکا او ماما ټول اوسپی دا پکې پیژن دا تمیز دا د روح صفات دغه اوصاف حیاتم پکې دی تمیز ور پکې کوم کله چې دی وفات کیږي یا ود کیږي نو تاسو نه الله دا روح راوړي
نو څنګه راولي کوم چې اوده دی هغه نه دا یو صفت را کټ کړي د تمیزیت او دا بل صفت چې کوم د کته د لاس خوځي را خوځي د تمیز نشي کولی چې د لاس بولې خوځي لہذا دا کیفیت د تمیز ته تړلې دی او د حیات بکی د نو د سمړ خو نه چم دی او چې کله رايخ شي نو واپس هغه کوم چې تنتلې تمیز بیا ولراله نو پکې حیات ته پکې تمیز دی دا د اوده مسله ده او کوم چې مړ شي نو دا غنه د تمیز سره د بل صفت د حیات دا دوړه تنه قبضه شي نو بس دوړه تنه لا نو بیا دا مړ چې کوم دی نو نه پد کې حیات وي نه پد کې تمیز وي دوړه تنه کاټ شو دا د دوړو مې څه فرق اوس اشکال دا پیدا کیږي چې الله فرمایي فیمسک الذی کوم چې وفات شي نو دا روح الله د ځان سره ایثار نو چې هر کله ایثار کړو د قبر ته راځي نو پته لګي په دې جسد کې حیات نشته دغه روح چې الله ایثار کړ په دې روح کې حیات دی دا روحاني ژوند دی او برزخ کې دا جسمانی ژوند نه دی ځکه د جسم نه روح ایثار شوی دی چې ایثار شوی دی نو څنګه بدله روح راشي نو څه تفصیل تاسو دې مسیفاره کې وی چې د قران د نصوصونو معلوم دی چې ژوند شته ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء سوره ال عمران کې د وسروي چې دا احیاء يرزقون مطلب حیات ثابت نو لازما دلته چې یوسکو به یو معنا کو چې داګه سټکراو نشي نو په یوسکو کله چې روح قبضه شي نو دا روح په علیین کې د یا بسجین کې د خود جسم سره خپل تعلق کنیکشن شته څنګه شته چې ګوره د روح څنګه حیثیت د تمیز د دې روح دغه رنګ حیثیت د حیات اوس چې د وفات شو تمیز هم لاړ حیات کې دوه حیثیت دي یو حیثیت دا دی چې د نشو نما کوي ودکه حیات شته تمیز نشته خو لیکن دغه حیات باندې چې د کلس کالو دی او چې رافاسد نو ګیره پرې دغه غټ شي نو کان دغه غټ شي دا حیات کې نشو نما او کم چې مثال په تور انسان وفات شو دا روح قبضه شو صفت د تمیز سره قبضه شو دی خو چې کم د نشو نما ولا قبضه شو نفس حیات دا کنیکشن وسره شته نه پا یمسکو د نرا برشو دا روح خو د نشو نما ولا برشو د دې بغټیږي نه دې به سربیږي نه دې به امتیاز نه کوي دې به د قرنګي چې کم دې نور چې کم نکانو یا بخته غټې دې دا به نه کوي په یمسکو دا حساب ده باقي نفس تعلق هغه سره شته لکه چې د قران د نور آیاتونو نه دا رګي حدیثونه ثابت دي دا به ذکر چې دا سره به ټکراو نشي ان فی ذلک بشک بدی کلا آیت نشانات لقوم یتفکرون وقوم د فرچ او ای فکر کوي ام اتخذوا ایدین من دون الله غیر الله نشفاع سفرشیان قلوته اولو کانو اگر چې دې لا یملکون شیء مالکان د سسیس ولا يعقدون او د پوی قل لله شفاعت الله دفع د شفاعت جميعا ټول له ملک السماوات الله دفع حکومت د اسمانونو د زمکو دي ثم الیه یرجعون لچیات شها کسر من دونه چې غیر الله ندی د شرکیات او دغه څه خبرې اذا هم یستبشرون به دې او بل زیر ورکی خوشاله خپل وتوي اللهم الله پاک فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو او الارض د زمکو عالم الغیب کوئی کې په غیب او شهادت په حاضر انت تحكم فیصله کې بین عبادک اما بین د خپل بندګانو کې فيما بهغه سکه کانو چې ودی فيه يختلفون هغه کې دوی اختلاف کوو ولو ان للذين ظلموا كشدها كسان پر چې ظالمان دي ما فی الارض هغه چې پسمکه کې دي جميعا ټول دزمکه د تمام سر سپین د غوی د پارشي وبسله معه دغه مثل نور لفتدو به دي پیتی ورکی په دې سره من سوء العذاب د بد عذاب یوم القیامت ورځ د قیامتنا ندابتنا قبول شي دا جواب هغه محذوف دی ما تو قبل منهم دا دې نه قبليږي نه وبدا لهم افكار بشيرت من الله دا الله د خوانه مال یکور يحتسبون هغه چې دوی ګمان هم نو دا سي عذابونه چې ته ګمان هم نو وبدا لهم افكار بشيرت السيئات عذابونه ما کسبوا هغه چې دوی کسب کړي وحاق بهم نازل بشي بدوي ما كانوا به يستهزئون هغه چې دوی په ټوکی کولې فاذا بس الانسان کله چې ورسیږي انسان ته ضر ضرر دعانا بیره بلیما دی وخت د دې شي خاصیت نه بیا دا نسبتونه ذات ته کې رضا نکړي رضا نکړي
بل هي فتنه الله فرمایدا تعالی دې ګټلې بلکې دا هبا بل هي دغه هبا فتنه دا امتحان دې ما در کړی ستاسو امتحان لپاره ولكن اکثرهم لیکن ډېر دونه لا يعلم بين پويږي قد قالها تاکي سره ویلې ودغه کلمه قالها ویلې ودغه کلمه الذين هاكسر من قبلهم چې دوی نه مخکيو قالوا دا ویلو کړه انما اوتيته على علم دا زما علم چې ما ترا کړی شي فما اغنى عنهم بچنه کده وینا ما کا به سیګون هغه چې دې کسب کو فاصابهم ورسید اسماهم بمعجزين ان دې عاجز کول کې الله لرا اولم يعلم ايدين فويق ان الله بشك الله پاک يبسط الرزق پر خير رزق لمن يشاء چاله چې خو خشي ويقدر او تغير رزق چاله چې خو خشي ان في ذلك بشك فذيك الايات النشانات لقوم يؤمنون او قوم د پر چې دوی ایمان وروړي قل وت يا عبادي الذين اسمها غبتيغان اسرفوا چې تاسو زیاته کړی دا عمل کو سي خپل ځانونو لا تقنطوا من رحمت الله تاسو من امید کې د الله د رحمتنا ان الله بشك الله آیات راولې کنه تا او تولې کله شنو به ایمان راوړ ودا ډېر د امید آیات چې یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله بخور کې مهربان دی او انيبوا الى ربكم تاسو رجوع خپل رب ته واسلموا تابع شي راجع شي الله ته او د الله تابع شي من قبل ان ياتيكم العذاب اكيد هغه چې راشي تاسو ته عذاب ثم لا تنصرون به بس تاسو امداد نشي کېدل واتبعوا تابعداريو کې احسن بیا معنا عزیمت هغه تابعداريو کې من ربكم من قبل ان ياتيكم اكيد هغه چې راشي تاسو ته عذاب فقد ناصف وانتم لا تشعرون تاسو باندې پويږئ ان تقول قرآن ته نازل شو دو ترجمه د مخکې کولې دلته هم به نشي الله تقول چې بیا تاسو دا ولوي نفس یا حسرتا قیامت کې افسوس ولګي دا د کوفیا راځي کراهت ان تقول دا د بيسریا راځي کراهت الله وینا خو ما تقول چې بیا ولوي نفس او درې چې کوم دي اساتذو حضرات وي پکې دا هم وي چې بادرو تاسو رامخ کې شي چې کوم دي بادروا قبل ان تقول بادروا رامخ کې شي قبل ان تقول مخکې دا غره چې بیا تاسو وي نفس یا حسرتا هاي افسوس علی ما فرط هغه چې ما کومه کړې پیچ په الله د الله په احکامو کې دو ترجمه دې مخکې کړې وي درې مسره دا کنو درې بشین بادروا قبل ان تقول نفس وان كنت ببداوي چې ان كنت دا مخفف د مسخر نه اني كنت بشک زوب لمن الساخرين د مسخرنا دبل مسخر دبل بس روانو من ما سره کتاب نو الله وی کتاب بدل در او تقول یادا سونوي لو ان الله هداني كنت او تبي من الكافرين كافرون ويوم القيامه فرد قیامت ترى الذين تبينها كسان كذبوا على الله چې دغه تکذیب په الله باندې نتبدأين وجوههم داغي مخنا مسودتون الله بولا مخنا تبتور وتبوي عليس في جهنم اين بجهنم کی مسود المتکبرین اکانا او زیادہ پارا دا تکبر کون کونو عليس استفهام دا پارا دا تقریر دے نمانا او دوی زیادہ جهنم کی دے وينجي الله الذين اخلاص ورکی اللہ کسان تا اتقوا چ تقوی کولا بمفازتهم مفازتهم دا د ظرف صيغه اوبل شو دا مصدر فانو ته چاوي اتقوا ځان ساتل به مفازتهم فکامیابی سرا به مفازتهم فکامیابی سرا به فوزه بس دې معنا کوي لا يمسهم بترسيا سوء تکلیف ولا هم يحزنون ابدا غم جنبي الله خالق كل شيء الله پیدا کون کې دا هر چیز دې وهو ذا الله والذين كفروا كسان چې کافرانه به آیات الله ذا الله آیاتنا اولئک هم الخاسرون ممتين تاوانيان قل افغير الله وتوي ايات الله تأمروني تاسو ما امر کوئی اعبدو چې دا عبادت کوم ايها الجاهلون اي جاهلان مختلفي پیشکشیان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکړه شوی کله په دې انداز باندې یو کال به زموږ سره زموږ هو عبادت کې یو کال به استاد خدای عبادت کو نو توي تأمروني اعبدو او کله په دې شکل باندې چې دا ومنه کړه چې زموږ د خدای رسپکواله موای او صرف ټول ومنه چې دا سفارش کوي نو ټول ومنه بیا موږ ته پرې د خپل دین په تعامل الله وی ته الهو کا تامرونی تاسو مل ته امر کوي اعبدو چې عبادت کوم ایه الجاهلون
ولقد اوحي اليك تاقي سواء کړه شوی د تا ته وإذا الذين هاغه کسان ته من قبلك چې ستانه مخکیو وحي پدې من الشاکرین او شد شکر وستون کنا ما قدر الله دې قدر نو خدای الله پاک حق قدره په حق قدر کول سره دا چې د الله قدر اونکو دا اون ډېرې مسلې داسې مخې ته رالي دغه اهل کتاب د عالم سره پیغمبر علیه السلام خبر وکړه هغه په ضد کې رالی نبی کریم علیه السلام ورته وفرمیل بدلته غټو ته رښتیا ووایه د الله په کتاب کې تا دا نه دي کتلي چې الله پاک لا یحب الحبر السمین الله پاک چې کوم دی نه خوښي سورم بوله بیا په قهر او په غصه شو دا یې وایي چې الله د سره وحی رالیږلی نو دې بني اسرائیل ورته وایي دا تورات الله نه دی نازل کړی الله فرمایي ما قدر الله حق قدره د الله قدر دی ورته همدارنګه چې د الله پاک بشپړ نعمتونه دي الله درکړي نعمتونه دي او ته د الله سره شرک کې دغه نعمتونو بل ته نسبت کې نو ته د الله شکر ادا کړه چې چا نعمت درکړي د منعم په تا شکر ادا کړه نما قدر الله دې قدر نو د الله پاک حق قدره دا خو د مشرکین سره د اهل کتاب سره دوی سره کولای شي د پیره خو الله سه قدر الله دې قدر نو د الله پاک حق قدره په حق قدر کول سره ځکه تاسو خالق بل څوک مانه والارض زمکه جميعا دا ټول قبضته د الله په قبضه کې د یوم القیامت ورځ د قیامت دا ورځ زمکه د الله په قبضه او تصرف کې ده والسماوات اسماء مطويات دا غختلې شي دي په یمینه دا الله په لاس کې سبحان پاک دی الله وتعالى او چت عما یشركون هغه چې وسره شرک کوي دوری منصور کې د پیغمبر علیه السلام حدیث نقل کړی دی فرمایي قیامت کې به الله پاک د اسمانونو په هغه شانته وته هغه شانته نیول بیا د غوډو له حرکت ورکوي خوځي وای چې کوم د چا حکومت دی د غوډو له حرکت ورکوي نو د اسمانونو مطیات به دي د الله په قدرت سبحانه پاک الله پاک وتعالى او چت عما یشركون هغه چې وسره شرک کوي ونفخ في الصور او کې به په شي پښپېلې فصائق پس دا بهوش بشي من فی السماوات و من فی الارض هغه مخلوقات چې اسمانونو کې بیا دا غیر بعد دا یره به سیوا شي دا ببړ شي نبی دا صعب بل دا یوش پیله ده ابتدا کې فاصله ده انتها کې صعب ده بیا به به مش پیله فاصله ده 24 سال بعد کیږي ابد فرض حشر فصائق پس بهوش شي من فی السماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې راځي پس مو کې الا من شاء الله مگر چې د الله خوښي وړاندې مدا ذکر چې من شاء الله رسول مراد یا د حور او والعلمان مراد یا کنه انبیاء مراد یا کنه شهدا مراد یا صدور فرشتي مراد ثم نفخ فيه وهو رد بقول شبك بل سلوخ کله بعد فاذا هم بمد قيام ولاد ينظرون بل تبغوري واشرقت الارض روخانه بشیز مکه به نور ربها فنور بخل رب باندې شي باغ باندې چا ظلم نه کړي پیدا الله پاک تخت او حکومت راشي د انصاف لپاره دا روخانه شي به نور ربها فعدل تخت رب باندې ووضع الكتاب وكيف خديش عمل نامي هر انسان خپل عمل نامه حواله شي وجيء بالنبي نرى وسرش انبياء وشهداء وشهيدان وگواهان وقوضي بينهم فیصله وکړي چې په منځ کې بالحق په حق سره وهم لا یظلمون په دې ظلم نشي کېدی او پیته پورا ورته شي کول نفس هر نفس ما عملت جزاء ما عملت هر نفس ورته شي په هغه چې د عمل کړی دی